نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله انعامات، احسانات، نعمتنا پمونگو پتا سو باندی او پخپلو تمامو بندگانو او په تمام مخلوق باندی دا حد او دا انتہا او دا شمار نصیحت دی. قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ اخپل فرمائی: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتا سٹول پا شریکا نا اللہ دا نعمتون شمار شروع کئی سرطای نشی رسولی. بلزی کہ اللہ وی وَأَسْبَغَ، اللہ مکمل کری دی علیکم پتاسو باندی نعمہو خپل تمام نعمتنا ظاہرتا و باطنتا، ہم ظاہری نعمتنا او ہم باطنی نعمتنا. فلغا آیت کریمہ کہ اللہ جل جلالہ دا سنوئی چا اللہ تاسو تا ظاہری او باطنی نعمتنا در کری دی، بلکہ اللہ فرمائی ظاہری او باطنی تمام نعمتنا دربانی مکمل کری دی. نا اللہ جل جلالہ بلغ بی انتہا نعموں کی یو نعمت دا عمر، دا وقت، دا حیات، دا جن او دا زندگی نعمت دی. جن او زندگی نا اللہ جل جلالہ یدا سے نعمت دے چې د هر یو سا اغشتون کی
جاندار مخلوق په فطرت کې د ژوند او د زندګۍ مینه او محبت ایښې ده. دلیل یې دا دی چې یو ورکوټی مچ هم د ځان دپاره مرګ نه غواړي. د یو ورکوټي نه ورکوټي میږي هغه هم د ځان دپاره مرګ نه غواړي، د مرګ نه نفرت کوي. ولې؟ لکه چې دا مرګ د ده د ژوند دشمن دی، ژوند او زندګي وله ختموي. چې مرګ راغه په زما ژوند ختم شو، زما زندګي ختمه شو. او کله هم چې یو غیر ذی عقل جاندار سیز په داسې ځای کې راګیر شي چې دی پوهېږي چې اوس په ما مرګ را روان دی، نه دی هر قسمه لاس پې وهي چې د مرګ نه ځان بچ کړه. ځکه که مرګ راغو ژوند به مې ختم شي. په دنیاوي میدان کې هم او په اخروي میدان کې هم د انسان د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار الله پاک په ژوند او په زندګۍ باندې ایښی دی. د کاروبار په میدان کې کچا د خپل ژوند او د وخت قدر وکړو نو دی به ګټه وکړي، او که د کاروبار په میدان کې د خپل ژوند او خپله زندګي په خواهشاتو کې تېره کړه، ګټه خو څه کې سرمایه به هم د لاسه لاړه شي او ټول عمر به د تاوانونو سره سري. تعلیمی میدان کې که یو نوجوان پلار او مور ورونه خویندې وله اخراجات او خرچې ورکوي او دې سکول ته ځي، کالج ته ځي، 15 کاله تعلیم وکړي، لیکن په کلاس کې دې خواري او محنت نه کوي، د وخت قدر نه کوي، ژوند ضایع کوي، نو 15 کاله ماسې لاړه او په دې 15 کالو کې چې کومه خرچه وشو هغه هم اسې لاړه. بیا پلار هم خفه، مور هم خفه. او دغه رنګې په دینی میدان کې، اخروي میدان کې نعوذ بالله که کم مسلمان دنیا کې د غفلت ژوند تیر کړه، د خواهشاتو ژوند او زندګي تیره کړه، د وخت قدر یې ونه کړه، د وخت د نعمت شکر یې ادا نه کړه، نو بیا به د مرګ په وخت خلاص مږي. قبر کې هم دی بیا افسوس کوي. او حتی کې که یو مسلمان جنت ته ملاړو نو روایاتو کې راځي جنتی مسلمان به په دنیا کې په یو سیس پسې ارمان نه کوي، لاس به نه مږي ما سوا د هغه منټ نه چې کوم د ضایع کړي دنیا کې الله یې نه یاد کړي، عبادت یې نه کړي، جنت کې به هم په هغې پسې ارمان کوي. او دا د الله جل جلاله قانون دی، ضابطه ده. او د قرآن کریم په څو آیتونو کې الله ذکر کړی ده. الله وی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
انسان ته به نه میلاویږي مګر خپله خواري او خپل محنت. که د دنیا په میدان کې د محنت وکړو هم د الله وعده ده د هغې بدله به درکوي د دنیا په شکل کې، او که د آخرت په میدان کې د خواري او محنت وکړله نو الله وایي. بل آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. کم بندا چې د ایمان په حالت کې خواري وکړه، محنت وکړه، نیک اعمال وکړه، فلا كفران لسعيه، الله وی د دې خواري او د محنت نه قدرې به زه نه کوم، بدلې به ورکوم. او وخت دا د الله جل جلاله په نعمتونو کې هغه نعمت دی چې دا د شا انتظار نه کوي، دا نه د پیغمبر انتظار کوي، نه د صحابي انتظار کوي، نه د ولی انتظار کوي، نه د مسلمان انتظار کوي او نه د کافر. وغه د اوبو په شان د لګیا دي تیریږي، وغه د هوا په شان د لګیا دي تیریږي. ابن ابي قيس رحمه الله د زمانی یو لوی محدث دی، او د هغه د جون او د زندګۍ مشغله دوه کارو، یو حفظ حدیث د الله د پیغمبر احادیث په یادول، او دویم روایت حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث نور خلقو ته رسول او بیانول. هر وخت به دې کې مشغول. کله به څوک راغی وایي کار مې دی لږ ټیم راکړه، یو څو خبرې در سره کومه، نو ده به ورته په جواب کې وي وخت در کوم خبرې در سره کوم، خو به یو شرط. وایي څه شرط دی؟ وایي دا انور را ایثار کړه چې په ځای ودرېږي، په مخه نه شي، بیا به زه در سره خبرې وکړم. او که انور نه شي را ایثارولی نو بیا ما سره دومره وخت نشته چې زه ستا سره خبرې وکړم. او بیا به یې ورته ووي چې دا هر یو ورځ انور انسان ته دا پیغام ورکوي چې انسانه زه ستا د ژوند او د زندګۍ په کومه ورځ کې پرېوتم ډوب شومه، دغه ورځ ستا د ژوند او زندګۍ ستا د لاسه لاړه، بیا به ستا په لاس نه راځي. په دې کې کار وکړه. یو بزرګ دی او هغه وایي چې زما په ژوند او زما په زندګۍ کې انقلاب راغلی دی د یو برف د واورې د خرڅونکي د یوې خبرې په وجه. په یو ورځ هغه د واورې سانچه مخې ته ایښې وه او وریځ شانتې وه، ګرمایش کم و، نو شا د هغه نه واوره نه اخیسته او دا واوره په مزه مزه بیده کېده. نو یو وخت کې هغه یو چغه کړه چې ای خلقه په ما باندې لږ ورحمېږئ، رحم را باندې وکړئ، زما سرمایه لګیا ده ضایع کېږي، ویلې کېږي، ختمېږي. و بس دا خبره د هغه د خولې نه راوتلو او زما په دې زړه باندې اثر وکړ او سوچ مې وکړ چې د ده سره د دې لږې سرمایې دومره سوچ او فکر دی
چې دی پوه شي دا واوره مې هسې ضایع کېږي او څوک یې قیمت نه راکوي نو څومره غمجن شي. او زما د ژوند او د زندګۍ دا سرمایه قیمتي سرمایه دا لګیا ده همدغسې ضایع کېږي ویلې کېږي ختمېږي او زه د خبرم نه یم. نو الله جل جلاله د ده د دې خبرې په وجه باندې زما ژوند او زما زندګي بدله کړه. د انسان ژوند هغه 40 کاله او که هغه 10 کاله او که هغه 100 کاله او که هغه 200 کاله عبارت دی د 3 قسمه ورځو نه. یو هغه ورځ چې هغه لاړه او دویمه هغه ورځ چې هغه را روانه ده او دریمه هغه ورځ چې کوم ورځ په ده راغلې ده او په کوم ورځ کې دی موجود دی. د دې 3 ورځو نه سوا څلورمه ورځ په زندګۍ کې نشته. کوم ورځ چې لاړه هغې بس بغیر د لاس د مږلو نه نور سره په لاس نه راځي، لاس به ورپسې مږي. او کومه ورځ چې را روانه ده دا په هوا کې ده، دا تش د امید په درجه کې پرته ده، هېڅ پته نه لګي چې دا ورځ در باندې راځي او که نه راځي. ډېر ژوندي انسانان د سبانې ورځې د راتلو په ارمان کې د دنیا نه لاړل. ډېر ژوندي انسانان د خپل ژوند او د خپلې زندګۍ د سبانې ورځې د راتلو په ارمان کې لاړل. سبا ورځ به راځي، دا به کوم دا به کوم دا به کوم او دی داس. او کومه ورځ چې راغلې ده در باندې دا ستا په لاس کې ده او ستا خوښه ده چې دا د تېر شوي ورځې په شان ده همدغسې تېرې او که دا په کار راولي فایده ته اخلي قیمتي کې. قرآن کریم کې الله جل جلاله زمون او ستاسو په زړونو کې او زمون او ستاسو په دماغو کې د ژوند او د زندګۍ د عمر او د وخت د اهمیت د کېنولو لپاره په مختلفو تعبیراتو سره الله پاک قسمونه کوي. او یو سورت الله جل جلاله هغې له خو نوم هم دغه ایښی دی، سورت عصر د زماني سورت. والعصر الله وی په زمانه مې دی قسمي. الله جل جلاله چې په یو څیز باندې قسم کوي نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله جل جلاله په نعمتونو کې یو عظیم نعمت دی. اوس مې درته ووی ژوند او زندګي د سهار او د ماښام د شپې او د ورځې نوم دی. نو یو ځای کې الله پاک قسم کوي والفجر، په سهار مې دی قسم. بل ځای کې الله وایي والضحا، د ساخ په وخت باندې مې دی قسم. بل واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، په سهار مې دی قسمي چې کله ساه والي نو کله په یو عنوان سره، کله په بل عنوان سره، کله په بل عنوان سره الله جل جلاله په زمانه باندې د زمانې په مختلفو اوقاتو په حصو باندې قسمونه کوي. زما او ستا په ذهن کې دا خبره کینی چې ګورې د وخت قدر وکړه، ځان وپېژنه، وخت وپېژنه. د یو انسان نه څو تپوس وکړې لکه وخت څنګه تېرېږي، وایي ښه تېرېږي. د بل نه تپوس وکړې وخت څنګه تېرېږي، ښه تېرېږي. د بل نه تپوس وکړې وخت
تیریږي ښه تیریږي هر سړی وایي وخت تیریږي خو چې کله د مرګ ټیم راشي بیا انسان ته پته ولګي چې اوهو زمانه خو نه تیریږي وخت خو نه تیریږي زمانه پسې پاتې شوه نور به راخیږي او نور به پریوځي سهار به راخیږي او سهار به پریوځي زه د دنیا نه لاړم تیر شوم نو وخت نه تیریږي انسان لګیا دی تیریږي د دنیا نو د دې وجه نه سعادتمن عقلمن هوښیار انسان هغه انسان دی چې هغه د خپل وخت قدر وکړي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د ژوند او د زندګۍ بهار به ټول عمر نه وي د ځوانۍ بهار به ټول عمر نه وي د صحت بهار به ټول عمر نه وي د استطاعت د مالدارۍ بهار به ټول عمر نه وي د فراغت بهار به ټول عمر نه وي